ده ته د نقد هم ضرورت دی، ده ته د خوراکي هم ضرورت دی، ده ته د کپړو هم ضرورت دی، ده ته د میډیسن هم ضرورت دی. او تاسو ته ووایي چې د خپله دلته کې نهیخانه وه، چاپ پی کوم، نه یې څه جایداد شته چې د هغې نه به وله څه آمدن راشي، نه یې څه نوره نوکري شته دی. دغه یو خواست مې دی، دغه یو اپیل مې دی چې کم ځای کې تاسو زما دا پروګرام ګورئ اورئ، د امجد سره تاسو د الله د رضا لپاره خپله خیر ښېګړه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان یم او تاسو ګورئ تحقیق نیوز. زه د پروګرام په شروع کې د تحصیلي کاټلن کې څومره تنظیمونه دي، څومره سماجي تنظیمونه دي او زما د اواز اوري، نو دا پروګرام خاص کر د هغوی دپاره دی. بیا چې څومره داسې خلک دی چې هغوی د الله د رضا لپاره د چا سره په دې ژمي کې د یخنۍ په دې موسم کې څه امداد کول غواړي، نو دا هغوی دپاره هم دی. زه چې په کوم کور کې ولاړ یم، دې وخت کې دا د الو یونین کونسل دی، الو کلی دی، شهید آباد ورته وایي. او دلته کې یو داسې مریض دی، ځوان زلمی هلک چې په هغه دیوال را غوځار شو او د هغه ملا چې ده د هغې هډوکی چې دی هغه خراب شو. وی چې دی هغه کار نه کوي. دا هلک چې دی دی د خپل کور واحد کفیلو، دا 10 فیملی ممبر دی، مور پلار یې مړه دي، خویندې وروڼه دي او دی واحد کفیلو چې د خپل وروڼو خویندو دا پالنه به یې کوله. د میډیسن ضرورت دی ورته، د علاج ضرورت دی ورته، او د دې سره سره دا کم حالات چې روان دي نن د خپل خوراکي دپاره هم هغه ته نن سبا ضرورت دی، د میډیسن هم ورته ضرورت دی. که وبه د امجد سره خبرې، ما ځکه په شروع کې دا ووي چې د تحصیلي کاټن کې څومره زمونږ تنظیمونه دي، ټولو ته مې دا خواست دی چې د امجد سره تاسو په دې کې مرسته وکړئ. امجد به خپل نمبر شیر کوي. امجد ورور الله دې له صحت درکړي. او دا شړ شابار کور چې نو په دې کې پروت دی، دا ستا دی؟ او جی دا زما دی. دا حادثه کله راغلی وه او د اوسه پورې په دې کټ کې ته پروت یې، موږ ته د تنظیم والا دا کوم چې تاسو راغلي دي د دوی د خولې نه خبر شو چې یاره الو کې داسې یو ځوان پروت دی چې د هغه نه په کور کې د خوراکۍ څه شته دی، نه یې د خویندې وروڼو د خصمانۍ څوک شته دی، لکه د مزدورۍ خو څوک نشته، نو کور دې څنګه چلېږي، علاج څنګه کوې، څه کوې دې باره کې؟ بس یو نه بل نه قرض راوبلو ډه وکړو، بس په دې وجه ټایم تېرېږي. علاج چې دې وکړو نو د خپې د کار کوي؟ نه علاج مې وکړو، خو دا وره خو خپې چې کوم دی بس دي ده پر داسې لږ ډېر کار کوي، خو ښکته نه کوي، بلکل مړې دي، بس کار مار داسې نه کوي. او دا د ملا دغه شوي وه که خپې دې ماته شوي وه؟ ملا مې ماته شوې وه، اپریشن مو کړی دی، بس یو بل پیسې دا کړی و، اپریشن یې راله کړی دی. اپریشن هم دله بل چا کړی دی؟ بل چا راله کړی دی. ښه، د کور د اخراجات څنګه چلیږي؟ ستا خو زه دا خبر شوم چې مور پلار دې هم نشته دی، خویندې وروڼه دې دي، څومره کسان یې په دې کور کې، او د ژمي موسم دی، ډېر څه ضرورت دي چې لکه د کپړو سره سره د خوراکي هم ضرورت نو دا څنګه پوره کوئ؟ بس موږ په کور کې 10 کسان یو او بس الله پوره کوي، نور خو ډېر ګران دی. موږ په خپله مشر یم پکې زه، او بس زه هم پرېوتم، الله پاک را پرېوستم. څو خویندې دي؟ ما اوس دې ټایم کې دلته ما سره 3 خویندې دي او 15 وروڼه مې دي، یو مې کور والی دی. واده دې کړی دی؟ واده مې کړی. بچي دې شته دی؟ نه بچي مې نشته دی، او واده مو کړی دی. ښه، دا راته ووایه چې ستا دا پروګرام به ډېر ملګري ګوري، د ملک کې بنګې ګوري، د ملک نه بار بنګې ګوري. ما د دې خلکو نه یو اپیل هم وکړو، په خپلو الفاظو کې د دوی نه څه اپیل وکړه. زه خو نور څه نشم ویلی، زه خو چې تا ته ګورم نو د ځوانۍ دغه دی، زه خو خپله باندې ایموشنل کېږم، نو ته څه ورته وایې؟ بس چا وس کېږي او کوي شي نو بس الله خوشحاله کړي او راکړي، غریبانو سره مدد کړي. په خپل الفاظو کې خپل ایزي پیسه دوی ته ووایي. خو بیا زه دا خبره کوم چې مهرباني وکړئ، اکثر داسې فراډیان دي چې هغه په دې نمبرو باندې یا رابطې غلطې کړي، یا ورته دا ووایي چې موږ د فایل د پلانکي نه منظور کړی دی، د دونه پې خرچه راځي، دا چل مې کړی، دا چل مې کړی. نو هغه فراډیانو ته وایم چې د دې ویډیو نه لرې شئ. ښه، دا خپل نمبر ورته ووایه. 0347 71 430 0347 71 430. ګران کتونکو، امجد په خپله خوله باندې دا نمبر چې تاسو ته کوم وي په سکرین باندې به دا نمبر چلیږي، نیغ په نیغه تاسو د امجد سره رابطه کولی شئ. که څوک د ده سره رابطه کول غواړئ نو په دغې باندې د دې ایزي پیسې اکاونټ دی. د ژمي موسم دی، که د چا د وسه روپۍ کېږي او که د چا د وسه 10 روپۍ کېږي، هغه تاسو دوی سره شیر کولی شئ. دلته کې یو تنظیم هم موجود دی، هغوی سره به هم خبرې کوو چې دا کوم تنظیم دی، ولې چې تاسو ته به دا فوټیج په دې سکرین باندې ښکاري. دوی مور سره
د خپل وس مطابق چې د دوی د تنظیم د اړخه څه کېدل دوی ورسره هغه خپل امداد وکړو او د دوی سره به په دې حواله باندې یو څو خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو راته خپل نوم ووایه او دې ماشوم له رالی په دې حواله باندې زموږ د کتونکو ته څه وایي چې څوک ستاسو د اواز اوري هغوی نه څه اپیل کوئ؟ زما نوم علي رحمان یوسفزی دی او د آل یوسفزی پنشنیر جنرال سیکرټري یم او کم تنظیم چې موږ جوړ کړی دی نو دا د خیر ښېګړې خصوصا د یتیمانو د هغې دپاره موږ خپل امداد ورکوو او چې زموږ څه وسي موږ د دې ځوان نه چې خبر شو موږ ته پته ولګېدله چې ده باندې دیوال پرېوتې او د ملا ماته شوې ده او بیا د ده سره وروستو په ده پسې چې کم نور په کور کې کومه فیملي ده تقریبا 10 ممبر خواوشا نو د هغې سره د ده سره هېڅ قسم امداد مطلب دا دی چې د ده ذاتي نشته چې دی د هغې سره وکړي ځکه چې دی په بیډ دی او نن هغې ته د خوراک هم ضرورت دی نن هغې ته د کپړې هم ضرورت دی نن هغې په دې ټیم کې د تعلیم په موجوده حالت کې چې کم تعلیم نظام روان دی په هغې کې هم د هغې ماشومانو ستونزې دي مختلف څیزونو ضرورت دی د کیمرې په سترګه تاسو ګورئ دا د دوی کور دی او دا مطلب دا د کمرې دی دا په دې کې دوی اوسېږي نو د دې دپاره موږ دا وایو چې یاره زموږ کم ملګري اواز اوري او د چا وس کېږي که په بارمل کې دي که دلته دي نو دا ماشومان دي یتیمان دي او دا کیدی شي الله پاک زمونږ د دې راتلونکي ټیم لپاره خدای پاک ګټه سرمایه جوړه کړي نو موږ دا غواړو چې یاره کم از کم د دې ملګري سره او د دې فیملي سره خصوصا مالي امداد هم وشي که داسې د خوراک په مد کې څه څیزونه وي هغه دې ورسره وشي میډیسن کې د چا کم میډیسن چې کم سټورونه دي یا کم ډاکټرز وغیره دي د هغوی څه وسي نو دا یو بیمار دی نن دا اشد په پریشانۍ کې دی د ده سره دی په دې ټولو څیزونو کې دته ضرورت دی په دې کې د ورسره امداد وکړي شي. صحیح شوه ډېره مننه او یو دغه رانه یو شله پوښتنه ده امجد نه پوښتنه کوو امجده دا راته ووایه چې تا به کار څه کار کوو؟ زه چپ دوکان به کوم او په دغه ورځ باندې ما دلته کار کوو نو هغې دیوال ته زه کېناستم دمه مې کوله چې دیوال باندې را پرېوتو څه سکاوي دوکان مې ما به هغې کې کار کوم او په دغه ورځ ګلکار راغلی و هغه سره لګیا وم کار مې کوم. عزتمندو پروګرام ډېر اوږدېږي خو زه بیا په اخره کې د خپل ټولو کتونکو نه دا یو د اپیلو ته کوم دا ورته خواست کوم چې د چا د میډیسن وس کېږي د ده سره د میډیسن د نیرو سرجن نه د ده الریډي علاج شروع دی خو چونکې زه تاسو یو خبره وکړم که د دې ځای نه دی په ټیکسي کې ځي نو ټیکسي د تلو دی نه دی دی به ځان له ظاهره خبره ده یو امبولینس پکې او چې په هغې کې سټریچر وي دی په هغې کې ځي دا هغې هم خرچه وي د هغې هم کرایه وي او ظاهره خبر ده یو پیره به یې اوسي دوه پیرې به یې اوسي خو د ده دا بیماري چې ده اوږده ده د ده ته د نقد هم ضرورت دی ده ته د خوراکي هم ضرورت دی ده ته د کپړو هم ضرورت دی ده ته د میډیسن هم ضرورت دی او تاسو ته ووي چې د ده خپله دلته کې نهیخانه وه چا پیکو نه یې څه جایداد شته چې د هغې نه به وله څه آمدن راشي نه یې څه نوره نوکري شته دی دغه یو خواست مې دی دغه یو اپیل مې دی چې کم ځای کې تاسو زما دا پروګرام ګورئ اورئ د امجد سره تاسو د الله د رضا لپاره خپله خیر ښېګړه وکړئ او دا د خپل اخرت لپاره ځان له یو ګټه وکړئ. زه ظهور خان اجازت غواړم د لوی الله په امان.